حدیث مبارک کی راضی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کړو سألت النبی علیہ السلام ای اللیل خیر وما د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو چې د شپې کوم یو حصہ ډیره د خیر والا ده د برکت والا ده و ای الاشهر افضل او په میاشتو کې کوم یو میاشت ډیره افضل ده نبی علیہ السلام او فرمایل خیر اللیل جوفه د شپې بهترین حصہ برکت والا خیر والا حصہ هغه د شپې منځنۍ حصہ ده تهجد والا وافضل الاشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم او افضل میاش چې کم ته شهر الله هم ویل شي او کم چې تاسو د محرم په نوم سره یادوي دک د الله په نظم باندې ډیره افضل او بختوره میاشت ده نن یو ځل بیا مونږ ته الله رب العزت د محرم میاشت نصیب کړه نو افضل ورته ویل شوې ده منحوسه به نه ګڼي د ډیرو خلکو ذهنیت دا جوړ دی چې دا میاشت نعوذ بالله ډیره منحوسه ده ولې دې کې د ډیرو لوی لوی بزرګانو خصوصا د اهل بیت او د حضرت حسین رضی الله عنه او دغه رنګ د اهل بیت او د نورو صحابه کرامو د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت شوه دی دغه شهادتونو په وجه نعوذ بالله دا د غم میاشت نه داسې خبره نه ده شهادت خو یو لوی عظیم مرتبه ده انبیاء کرام وا په دعاګانو د الله نه غوستا په جړاګانو به د الله نه دا مرتبه د شهادت غوستا صحابه کرام به خصوصي دعاګانې کولې تابعین تبع تابعین به شهادت الله نه په جړا جړا غوستو نو شهادت ملاویدل دا د غم دلیل نه دی دا د غم سبب نه دی بلکې دا د خوشحالی سبب دی مونږ د دې قایل یو چې دا میاش انتهایی محترمه ده دا میاش د خوشحالی ده کم تعلیمات چې مونږ ته حضرت حسین رضی الله عنه راکړي دي اک تعلیماتو باندې عمل کول دین دی چې کم تعلیمات یزید ورکړي دي عملی طور سره د دین ځان بچ کول دین دی نو دا ډیره محترمه میاشت ده نبی علیہ السلام ځکه فضیلت بیانوي بل حدیث کې راځي د مسلم شریف روایت دی افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم د رمضان د میاشت نه پس افضل ترین میاشت د الله په نیز د محرم میاشت ده اعوذ بالله کو دې که څه نحوست وي نبی علیہ السلام به فضیلت ولې بیانولې اب مونږ ته ویلې وي چې دا د نحوست میاشت ده خو دا ذهنیت دا اغیار جوړ کړی دی دا ذهنیت ختمول ضروری دی او نفلی روزو د لپاره دا بهترینه میاشت ده انسان دې کې د نفلی روزو د نفلی عبادتو اهتمام وکړي